نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو روایت کې فرمایي ویل للذي يحدث ويكذب به القوم ويل له ويل له ويل له. حالات تشي هغه کس، حالات تشي هغه کس، حالات تشي هغه کس چې هغه خلکو ته د دې لپاره دروغ وایي چې خلک د ده د دروغ په وجه باندې وخاندي، د ده د دروغ ویلو په وجه باندې وخاندي. نبی علیہ السلام په درې پیرې د هلاکت خیره کړې ده، دا سړی دی هلاک شي هلاک شي هلاک شي. نن سبا چې ملګری کېني تاسو وایي په دغه مجلس کې څومره دروغ ویل کېږي. په دغه مجلس کې د مجلس د ښایسته کولو لپاره بیا خاص کر زنانه چې خبرې ولا نه ورځي نو یوه خبره به دروغ شروع کړي د بل چا، کله غیبت وي او کله تهمت وي کله هر څه وي، د بل چا به شروع کړي مجلس په ګرم کړي، د بل نه په زور باندې خبرې راوباسي. دا د دروغ اثر وي. لعنت الله علی الکاذبین. الله رب العالمین په دروغ ویونکو باندې لعنت ویلی دی. دروغ ویلو نه ځان ساتئ، خطرناکه ګناه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مجلس کې ناست دی، صحابه کرام ورسره ناست دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته دروغ او لوی ګناهونه غټ ګناهونه چې کوم دي ګناه کبیره هغه شمارل، چې زنا چې کومه ده دا ګناه کبیره ده، قتل ګناه کبیره ده، مزد بې عذره پرېښودل ګناه کبیره ده، پلانکې 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 ډېر ګناهونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شمار کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاته ډډه وهلې تکیه یې لګولې وه. خو چې کله دروغو ته راورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را مخکې شو، وایي فرمایل ای صحابه کرامو واورئ دروغ ویل هم ګورئ ګناه کبیره ده، دروغ ویل هم ګناه کبیره ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تکیه نه راپاڅېدل او کېناستل دې خبرې طرف ته اشاره ده چې ګورئ دا په نورو ګناهونو کې عظیمه ګناه ده، په نورو ګناهونو کې غټه ګناه ده. ځکه نور ګناهونه چې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډډه باندې بیان کړل او د تاکید لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکیه ختمه کړه، راپاڅېد او کېناستو او بیا یې فرمایل ای صحابو دروغ هم ګناه کبیره ده، دروغ هم ګناه کبیره. چې نن سبا دروغ هغه څوک د سره ګناه نه شماري.